نظم دی د ښځو په جګړو باندې چې ښځې کوي بس همیشه د تشې خولې جګړې خلک چې نه کړي د ټوپک او تمانچې جګړې ګینې د ورځې خامخا کوي دوه درې جګړې پر یو کلي کې باره ورځ بلا مړې کېدې او پکې به خواښ یو انګیان د خامخا مړې کېدې ښځه په هر عمر کې هر وخت جنګونه کوي اول انګور وي نو په خواښې به ظلمونه کوي بیا چې شي خواښې په انګور به دباونه کوي سحر نه وشي تر ماښامه ښه اوږده جګړه خو نوک پکې سور نشي که ډېره وي توده جګړه اول جګړه کې یو بل ته پیغورونه وشو بیا پکې وروسته د کنځلو ګزارونه وشو خدای پاک بس خیر کو د خیرو پکې پیرونه وشو د ښځو جنګ کې د سړو جنګ کې خپې لاسونه څه ناسه خوږېږي د ښځو جنګ کې هر ځای بچ وي خو مازغه خوږېږي بیا به ګورېږي لوپټه باندې سر تړلي بالټې مخ ته ټول ورځ تر مازدیګر تړلي د شین کاغذ ګولۍ پلو پورې اکثر تړلي هغه چې وخوري لږ ارام وشي د مشي لږه سبا له بیا بلې جګړې ته تازه شي لږه ښځه په کور کې خپل قانون او خپل اختیار ساتي دا چې څه کې نه کار وي په هغې کې به کار ساتي دا 24 ګنټې به غمخا دی ته ځان روزګار ساتي دا د اعلان غږ سره د کوره یو ساعت کې وځي یوې چپړ او بلې بوټ وي په عبادت کې وځي ښځه د خپلو خپلوانو ډېر عزت په ساتي خو د خاوند د رشتهدارو نه نفرت په ساتي زړه شي مړه شي خو بس دغه یو عادت په ساتي دا بعضې ښځې خو بیخي د خاوند کور وخوري چې څه مونځي نو سلامت په پلار او مور وخوري او په قربانۍ کې به اختیار ساتي په غوښه باندې د غټ خانک نه خپې راتاو به کي په مخه باندې چې چا له څه لیږي نو ځي د دې په خوښه باندې خپلو کره به د پستې غوښې پنډو کې لیږي د خاوند خپلو له به وازګې او تشه ډو کې لیږي او بل بند دی چې ښځه خاوند دوه پیاګانې دي د ژوند د ګاډي چې درېیمه راشي نو بیا نه ورځي پیوند د ګاډي د موټر سایکل نه رکشه شي ورک شي خوند د ګاډي د مینې لار روانه شي ځای که حوصله باندې بیا دوه تې بچ کېږي خو یو ټیر ورځي کډه باندې بیا او اخري بند دی چې اوس جنکۍ تعلیم یافته شوې جهالت ختم شو د پخوانو ښځو رواج او زوړ عادت ختم شو خو دومره ده د خاوندانو لږ عزت ختم شو اوس جنکۍ انګاره نه پردو غمونو لځي د دې په ځای باندې بازار ته شاپینګونه